أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد فإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ مائدہ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 10 آیات نمبر 72 73 74 درې آیاتونه چې دی نو هغه به ویلی کېږي. دې آیات کې اوس الله جل جلاله د نصارو د یوې عقیدې چې دی نو هغه تردید کوي. مخکې مونږ ویلو دی د اهلي کتابو سره تعلق ساتي. لاول د یهودو تذکره وه، اوس دې آیات کې الله رب العزت د نصارو چې دی نو د هغوی تذکره کوي او د هغوی د عقیدې تردید کوي. که خیال مو کړی نو مخکې چې نو دا په سورت نساء کې آیات نمبر 171 کې هلته هم تېره شوي ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خیر لکم. تاسو چې نو د دریو خدایانو چې نو هغه قول مه کوئ، د دې خبرې نه وشو کېږئ، دې نه منع شئ، دا به ستاسو دپاره غوره. نو هلته مونږ ویلي ول چې نو هغه څو قبیلې وي، دوی کې نو څو فرقې جوړ شوې. یوې ته یعقوبیه ویلی کېدلو، دویم ته نستوریه او دریم ته چې نو هغه ملکیه. نو دا درې قبیلې وي، په دوی کې درې فرقې جوړې شوې. یعقوبیو چې نو هغه دا وی چې نو هغه د هغوی دا خبره کوله چې عیسی علیه السلام دا هم الله دی. د دوی د عقیدې چې نو هغه دا و علیاذ بالله چې عیسی علیه السلام د الله رب العزت دومره عبادت کړی دی چې الله رب العزت دوی ته چې نو هغه حلول کړی علیاذ بالله چې الله رب العزت د وجود ته ننوتلی دی. نو دوی ته چې نو هغه اتحادیه او حلولیه هم ویلی کېږي. د بیا د دې مثال داسې دی لکه څنګه چې اور کار دی سوځول، نو په دغه اور باندې چې او د وسپنې کار چې دی نو هغه دی پرې کول. خو کله چې دغه وسپنه په اور کې کېښودلی شي نو دا وسپنه د اور نه هغه اوروالی ګرمایش دومره راکاږي چې بیا دغه وسپنه چې دی نو هغه هم څه شي لوړ دی نو هغه سوځول کوي، هغه شي سوځوي. لکه دا هیټر دی مثال په طور کې، دا اوس ګرم شو د دې دا وسپنه، نو دا سره شوه چې دی لاس وړلی څنګه چې اور سوځول کوي بیا داسې دام کوي. نو علیه بالله د به چې عیسی علیه السلام چې دا کم معجزې دا کوي نو دا عیسی علیه السلام نه دی، دا الله دی. خو عیسی علیه السلام دومره چې نو هغه عبادت کړی چې الله ورته حلول کړ. الله جل جلاله د دغې چې نو هغه تردید وکړو. الله رب العزت وی لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. دوی وایي چې نو هغه عیسی علیه السلام دا الله دی، نو د دوی دا قول سراسر چې نو هغه باطل او خطا دی. ځکه د دې خبرې خو دوی هم قایله دي چې د عیسی علیه السلام د پیدایش چې نو هغه 2023 سال وشو، 2022 وشو ته شروع دی. ځکه عیسوي چې نو دا خو شروع شوی د حضرت عیسی علیه السلام نه. نو چې کله عیسوي سال دا د عیسی علیه السلام نه شروع شوی نو د عیسی علیه السلام نه مخکې تقریبا 4.5 زره کاله زمانه مخکې تېره شوې ده. نو په هغه زمانه کې د دنیا نظام چې نو هغه چا چلولو چې دوی چې خدای عیسی علیه السلام دی علیه بالله. نو د عیسی علیه السلام نه مخکې چې دا کومه زمانه چلیده، دا خلک پیدا کېدل، دا چې نو مړه کېدل، دا دوره نظام چلیدو، نو دا چا چلولو؟ نو د دې نه خو بیا دا لازم راځي چې علیه بالله الله چې نو هغه ناقص او ناقص چې نو هغه خو خدای کېدی نشي. نو الله رب العزت د دې خبرې تردید وکړلو. د کسان چې نو هغه دوی کافران دي، دوی کې د ایمان د سره ثبوت شته نه، دوی چې دا خبره کوي. دویمه فرقه چې نو هغه په دوی کې نستوریه وه. نستوریه چې نو هغوی دا وی چې عیسی علیه السلام دا د الله رب العزت زوی دی علیه بالله. سورت چې نو هغه توبه 10 سپاره کې چې نو داغه تذکره ده. سورت توبه چې نو هغه آیت نمبر 30 دی غالبا. وقالت اليهود عزير ابن الله
وقالت النصارى مسیح ابن الله. یهودیانو وی چې نو هغه عزیر علیه السلام د الله زوی دی، او عیسایانو چې نو هغه نصارا وی چې مسیح علیه السلام دا چې نو د الله پاک زوی دی. الله رب العزت دا غي تردید وکړو، لیس کمثله شیء ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الله نه بیبي شته نه چې نو اولاد شته، دا هغه په مثل څوک شته نه، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله خپل د صفات چې نو هغه راولېږل، او الله پاک د دې د خلې نه هم عیسی علیه السلام ګواه کړلو. عیسی علیه السلام سووي وقال مسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم. ای بنی اسرائیل تاسو د الله عبادت کوئ چې هغه زما هم رب دی او تاسو هم رب دی. نو هغه زما رب دی او تاسو وایئ چې نه دی پلار دی. الیاذ بالله. درېیمه فرقه چې نو هغه په دوی کې وه، نو د هغې چې نو ملکایه وه. تفسیر خازن کې ملکانیه په نون سره هم ذکر کړي، بعضې چې نو دوی ته وایي چې نو دوی ته مرقوسیه به هم ویله. بهرحال دا درې ونډه دې نو مل. نو درېیمه فرقه چې نو هغه ملکایه وه. ملکایه چې نو هغه عقیده دا وله چې عیسی علیه السلام چې نو هغه ثالث ثلاثه دی. څنګه مخکې مونږ وویل سورت نساء کې دغه آیات نمبر 171 کې تیر شوی. نو دوی وایي چې عیسی علیه السلام یو عیسی علیه السلام دی، یو د عیسی علیه السلام مور ده، او یو الله دی. نو دا درې واړه چې نو مشترکه د دنیا نظام چلی، دا درې واړه چې نو هغه خدایان دي. نو حق جواب دی چې دا درې واړه خدایان ول، نو د دوی د پیدایش نه مخکې دا نظام څنګه بیا چلیدلو؟ الله رب العزت چې نو هغه خود شریک نه مبرح او پاک دی. الله رب العزت چې نو هغه شراکت دا نه مني. نو دلته الله پاک په دویم آیات کې په دوی باندې تردید وکړو، لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. یقینا هغه کسان کافران دي چې څوک وایي چې الله رب العزت چې نو هغه دریم په دریو کې دی، یعنی یو الله، یو عیسی علیه السلام، یو نو مریم رضی الله تعالی عنها. نو دا کسان هم کافران دي. ولی کافران دي؟ ما من اله الا اله واحد، چې نو د الله نه ما سوا بل سره یو اله شته نه. الہ معبود صرف یو د الله ذات دی، او هغه الصمد دی. صمد بے نیاز ذات دی، او ټول خلق چې نو هغه ته محتاج دی. نو الله رب العزت دلته د دوی دغه عقیده د دې تردید چې نو هغه وکړلو. د دې خبرې نه چې نو هغه الله وقلار شي، انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. چا چې د الله سره شریک جوړ کو، الله رب العزت یقینا پاغه کس باندې جنت چې نو هغه حرام کړی دی. و مأواه النار، او داغه ټکانه چې نو هغه سره جهنم. او دی په دې دویم آیت کې وبال ظالمین من انصار لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. نو دوی عجیبه خبره، دوی ځان له دا یو عجیبه جدا یو کلیه جوړه کړې او منطق جوړ کړو، یو کلیه وه. دوی به چې نو التوحید فی التثلیث والتثلیث فی التوحید. ایک چې نو هغه په تین کې، او تین چې نو هغه ایک دی. نو که چا به ورته ووایي چې چار چې نو هغه ایک، او ایک چې نو هغه چار دی، ویدا چېرته کیدی شي. که چا به ورته وایي چې پانچ چې نو هغه ایک، او ایک چې نو پانچ دی، نو ویدا نشي کیدی. که چا به ایک دو دی او دو ایک دی، ویدا نشي کیدی. نو کته به ورته نو دا تاسو چې داسې وایئ چې تثلیث التوحید فی التثلیث والتثلیث فی التوحید، چې ایک تین دی او تین ایک دی، نو دا جو بیا اوتی بوتی یو غر بل غر یو غل بر غر دا به چنګ کولو، او نه دین د ثابتېږي. نو الله رب العزت وایي د عقل په اعتبار سره، د دین په اعتبار کې د دوی عقل چې نو رتی هم نشته. دی نو عجیبه خبره جوړه کړي. نو ځکه الله وایي وما من اله الا اله واحد. رب معبود هغه صرف یو د الله ذات دی، د الله نه ما سوا چې نو بل څوک نشته. او بیا ورته الله رب العزت چې نو هغه سزا اوروله، د تنبیه ورکو، وان لم ينتهوا عما يقولون. کدی د خپل خبرې نه واپس نشولو، ليمسن الذين كفروا منهم عذاب الیم. نو ضرور به ورسیږي هغه کسانو ته چې هغه کافران دي، دې ته به نو عذاب الیم، درناک عذاب وسره. افلا يتوبون الى الله. الله رب العزت وایي ایت توبه نه وباسي، دوی د خپل کفر او شرک نه توبه نه وباسي، دین دوی ته پکار ده چې توبه وباسي، ويستغفرونه، او د الله نه چې نو هغه بخښنه وغواړي. تفسیر دور منصور کې دی نو هغه تفسیر ذخیره الجنان دا غوي چې نو هغه روایت دا نقل کړی دی. نو هغه چې تفسیر دور منصور کې علامه سیوطی جلال الدین سیوطی رحمه الله چې نو هغه تفسیر دی اتن حجل کې دی عربی کې آی کې یو روایت نقل کړی دی. وایي چې نو هغه
په جنت کې د دغه چې نو مشرق مغرب طرف ته چې نو هغه یو دروازه ده جنت کې نه آسي مغرب طرف ته چې نو هغه یو دروازه ده د هغې د یو چوکاټ نه والا د بر چوکاټه پورې 70,000 سال مسافت چې دی نو هغه وکړی شي نو یو چوکاټ نه به بل ته ورسي دومره لویه چې دی نو هغه دروازه ده او دغې ته ویلی کېږي چې نو هغه دروازه باب التوبه د توبې چې دی نو هغه دروازه نو کله چې انسان توبه وباسي دومره لویه دروازه یعنې د دې نه د الله د فراخۍ مغفرت طرف ته دی نو هغه اشاره ده الله هر وخت د خپل بنده د توبې چې دی نو هغه په تمه چې زما بنده به کله ماته توبه وباسي نو چې کله دا بني ادم توبه وباسي الله یې ګناه معاف کړي خو کله چې دغه دروازه بنده شوله نو بیا که سړی سل توبې وباسي د توبه چې نو هغه نه قبلېږي نو یو دا چې کله د انسان زنکدن شروع کېږي او د مشاهده وکړي نو که بیا د ډېرې توبې وباسي خو بیا د توبه چې نو هغه نه قبلېږي او دویم چې نو علامات قیامت نو مخکې هم غالبا یو پیره موږ ویلو علامات قیامت 3 دي یو ته ویلی کېږي علامات قیامت بعیده یو ته ویلی کېږي متوسطه او یو ته ویلی کېږي قریبه بعیده لکه د حضور علیه الصلاة والسلام بعثتو حضور علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک مفهوم دی انا والساعة کهاتین زو او قیامت داسې یو لکه څنګه چې زما د دواړه ګوتې دي وایي موږ دغه شان یو بل ته نږدې زه چې دغه لږ مسافت سره لږ مخکې راغلی قیامت ډایرک را روان دی دې ته ویلی کېږي علامات بعیده دویم علامات متوسطه دي دا ما ورته چې اوس کومې نظارې کوو دا ټولې چې دی نو هغه د قیامت علامتونه دي دا دنیا شی به تاسو ورته دریم علامات قریبه دي لس علامتونه قرب قیامت سره به کېږي نو په هغې کې بیا یو نور چې دی نو هغه په ځای د مشرق نه د مغرب نه دی نو آب راخیږي نو چې کله نور د مشرق نه د مغرب په ځای باندې چې دی نو هغه طلوع شو نو دغه باب توبه دغه لویه دروازه د مغفرت چې نو هغه به بنده شي بیا که سړی دنیا توبې وباسي د دنیا توبه چې دی نو هغه به نه قبلېږي دې وجې نه حکم د توبې دا دی چې توبه علی الفور ډایرک زر توبه وباسل دا فرض دی الله دې موږ ټول ته د توبې توفیق نصیب کړي نو ځکه الله والله غفور رحیم الله چې دی نو هغه بخونکی او مهربانه دی الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي لقد كفر الذين بشك كافر شي ولا كسان قالوا چې ویل ان الله بشك الله پاک هو المسيح ابن مريم اغه عيسى زوی د مریم دی وقال المسيح او ویل ول چې مسیح عیسی علیہ السلام یا بني اسرائیل ای بني اسرائیل اعبدوا الله عبادت کوئ تاسو د الله ربي چې زما رب دی و ربکم او تاسو رب دی انه یقینا اغه لا من يشرك بالله چې اغه شریک جوړ کو داغه سره فقط حرم الله علیه جنت نو الله حرام کړی دی پاغه باندې چې نو جنت و مأواه النار او داغه زی ټکانه چې نو ور دی و مال الظالمین او نشته د ظالمانو د پاره من انصار سوک مددگار لقد كفر الذين قالوا بشك كافران شلای کسان چې ویلو ان الله چې بشک الله تعالی ثالث ثلاثه دریم په دریو کې دی وما من اله او نشته د سوک معبود الا اله واحد سوا د یو معبود یعنی د الله نه و ان لم ينتهوا او کچری من نشول دی اما لا اغسن یقولون چې وای لمسن الذين ضرور بورسیږي کسانو تکفروا چې کافران دي منهم لدین عذاب علیم درناک افلا يتوبون الى الله پس اید توبه نو باسي الله پاک ته استغفرونه او داغه بخنه غواړي والله الله پاک غفور بخون کې رحیم مهربان دی